دا د قیامت ورځې پورې دا د قرآن دا جمله په دې باندې عمل پکار دی. دې حوالې سره به تاسو ته د نبي علیه الصلاة والسلام د ژوند یو څو خبرې چې هغه په خپله کړي هم دي او موږ او تاسو ته یې ویلي چې داسې وکړئ. څو خبرې نبي علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایلي او دا د ژوند آداب دي. دا د ژوند آداب دي. یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې کله ماښام شي او نور پرېوځي نو تاسو خپل ماشومان هغه کورونو ته دننه کړئ. هغه د کور نه بهر مه پرېږدئ. نبی علیه الصلاة والسلام د هغې وجه فرمایلی یا فرمایي په دغه وخت کې شیطان خپلې لښکرې هغه راخوروي بس. نو هسې نه چې شیطانان هغه ستاسو دا بچیان دا ماشومان دې له تکلیف ورنکړي دا ونیروئ. اکثر و یاره ماشوم داسې بار ته ووته او بس یو دم وایي چغې کړې او دا نو هغه ماشوم خو دا نشي ویلی چې دغلته یو څیز و زه ویرولم. خو دا دی چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام هدایات دي زموږ او ستاسو د ژوند د خیر دپاره د بچو د حفاظت دپاره چې هغه فرمایي کله چې نور پرېوځي نو تاسو خپل بچیان هغه دننه کوئ بس هغه بهر مه راپرېږدئ. او یو روایت کې ورسره راځي د هغې پورې چې اذا دخل العشاء کله چې ماسخوتن داخل شي نو بس هغه بیا خپلې لښکرې واپس کړي. بیا خپلې لښکرې هغه واپس کړي. په دې خبره باندې عمل د کولو د خیر د ژوند دپاره. دویمه نبي علیه السلام په دغه حدیث کې فرمایلی دی چې کله تاسو اوده کېږئ اذا نمتم فاطفئوا السراج کله چې اوده کېږئ نو ډیوه بنده کړئ رڼا بنده کړئ. هغه وخت کې ډیوې وي او اوس د ډیوو نه ډېر خطرناک دی بجلي ده رڼا ده بلف دی دا بنده کړئ. بس ګیس ته لګېدلی دی ژمي کې دا بند کړئ. ځکه موږ تاسو اورو واقعات په دې ژمي کې اکثر اخبارونو کې راشي یاره ګیس هغه لیک وکړه او ټول کور مړ دی ټول کور بېهوشه دی ټول کور داسې دی دا دی. دا مسلې د دې نه جوړېږي چې د نبي علیه الصلاة والسلام په هدایاتو باندې عمل نشته چې هغه وایي داسې مه کوئ او موږ یې کوو.